محترم مسلمانانو خویندورونو، تاسو په میاشت کې صرف د 7 ورځې را وظیفه کوئ. انشاءالله العزیز پوره میاشت به الله پاک تاسو مالدار ساتي. تاسو په میاشت کې صرف 7 ورځې را وظیفه کوئ، پوره میاشت به الله پاک تاسو ته رزق ور ډیر زیات درکړي. تاسو محترمو په میاشت کې د وظیفه صرف 7 پیره کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک وستاسو د رزق انتظام دا به د غیب نه کوي، د پیسو انتظام دا به د غیب نه کوي. او صرف تاسو دا وظیفه د خپل ژوند معمول ساده کوي. تاسو هر میاشت کې دا 7 ورځې د ځان لپاره خاص کوي. انشاءالله العزیز انشاءالله کامیابی دا به ستاسو خپل کولی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د سورة الفاتحې وظیفه ده، او سوره فاتحه په هر میاشت کې په دې طریقې سره تاسو 7 ورځې ووایئ. انشاءالله العزیز که د الله پاک نه مال او دولت غواړئ، که د الله پاک نه نوکري غواړئ، که چېرته بېوسی بېکسی څوک د مددګار نشته دی او دا وی ستا مدد به الله پاک کوي. که چېرته د پیسو ته ضرورت وي او داسې څوک سره شته نه چې تا قرض درکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به سره پیسو د رزق بندوبست د خزانې غیب نه محترم ده وکړي. بس تاسو له دومره پکار دي چې تاسو په هره میاشت کې چې کله د اتوار ورځ راځي، نن د اتوار ورځ ده، اتوار ورځ راځي، نو تاسو د اتوار د ورځ نه سټارټ والی او دا وظیفه به کوئ. نو کو چاته په بل ورځ باندې دا ویډیو میلاو شوله، نو کوشش وکړئ د ځان سره یې لږه سیو کړئ. نو چې کله اتوار ورځ راځي نو تاسو سټارټ والی د دې وظیفې یا کو نور اسانه کوئ چې کله هم تاسو ته دا ویډیو میلاو شوله، بس تاسو په هغه ورځ شروع واچوئ. 7 ورځې برابر کړئ. تاسو ټولو ته اجازت دی انشاءالله کار به لازمن کوي. خو ډېره بهتره دا ده چې تاسو شروع د اتوار د ورځې نه واچوئ. تاسو به دا وظیفه وکړئ د اتوار په ورځ باندې 80 پیرې د سوره فاتحې د وظیفه، او په هر ځل به بسم الله سره وي. نو 80 پیرې دی ویلي د اتوار په ورځ. بیا چې کله د ګل ورځ شي نو بیا به 80 پیرې سوره فاتحه وي. بیا چې کله د 9 ورځ شي 50 پیرې، ورپسې د شروع ورځ 40 پیرې، ورپسې د زیارت ورځ 13 پیرې، ورپسې د جمعې ورځ 20 پیرې. دغه رنګه چې کله د خالی ورځ شي 10 پیرې سورة فاتحه دا به ووایئ. ښه په ارام، ښه په اطمینان پوره ورځ ده که نه، نو هر لمانځه نه بعد یې لږ لږ وایه، یا دغه رنګې نیم سهار ووایه، نیم ماښام ووایه، یا سبق ماسپښین ووایه، نو تا به تنګی هم نه او دغه رنګې ستا عمل دا به جاري. نو په دې میاشت کې ته 7 ورځې را وظیفه وکړله، چې کله را روان بله میاشت شوله هغې کې هم دا وظیفه وکړه. بیا چې کله بله میاشت شوله هغې کې هم 7 ورځې د عمل وکړه. انشاءالله العزیز تر مرګه پورې به مالدارۍ، غریب کېږي به نه، تر مرګه پورې به الله پاک ستا مدد کوي. دغه رنګې تر مرګه پورې به رزق او مال او دولت دا به ستا پې ښکلی. محترمو کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.